الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الجهاد من الإيمان دا باب دے کې دا بیانېږي چې جهاد یو شعبه ده د شعبو د ایمان. دې باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. دعوه د باب سره مناسبت د دې باب مخکې باب سره سره او شرح د باب او د حدیث او مطابقت د حدیث د باب سره. اول بحث دعوه د باب. دعوه د باب بیان د یوې شعبې کوي د شعبو د ایمان نه چې هغه جهاد فی سبیل الله دی او غرض یې رد دی په مرجئه او متکلمینو چې ایمان ذو شعب نه ګڼي. نو دی وایي جهاد د ایمان شعبه ده، د ایمان ذو شعب شو او هر ذو شعب مرکبی او هر مرکب یزید و ینقص والایمان یزید و ینقص. دا د عام شارحین رائے ده. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وی غرض د امام بخاری رحمہ اللہ ترغیب د مومن تا پکولو د دې شعبې سره چې دا شعبه عملی که چې جهاد فی سبیل الله دی. درېیم رایه د مولانا زکریا رحمه الله ده. هغه وایي دعوه د باب دفع د انحصار د شعبو د ایمان د په پنځو کې کم توهم د انحصار چې ناشی دی د باب بنی الاسلام علی خمسن او د حدیث د ابن عمر. دویم مناسبت د دې باب باب قیام باب قیام لیلۃ القدر من الایمان سره مناسبه خدا سوا د دې باب نه رستا با تطوع قیام رمضان من الایمان باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. دا دو بابونه دي. نو مخکې باب قیام لیلۃ القدر من الایمان د لیلۃ القدر من الایمان سره دغه دو رستی بابونه مناسب و چې ورسره یو ځای ذکر شوي. خو الجهاد من الایمان دا د قیام لیلۃ القدر من الایمان نه رستا او د تطوع قیام رمضان او د صوم رمضان احتسابا من الایمان نه مخکې ذکر کړه. مناسبت سره دا الجهاد من الایمان دا د قیام لیلۃ القدر من الایمان پسې ذکر کړه چې د دې سره مناسبت جوړ و. څنګه مناسبت و؟ سړی روزه کې کوشش کوي د لیلۃ القدر د قیام د پاره چې شب قدر لاندې کی نو کوشش وکي شپه تیره کی او شب قدر ورته یا میلاو شي یا میلاو نشي. صحیح ده. دقه شان جهاد من الایمان مجاهد کوشش کوي یا ورته شهادت میلاو شي یا میلاو نشي. مجاهد جهاد او کوشش د شهادت د پاره کوي، شهادت ورته یا میلاو شي یا میلاو نشي. یو دوی مناسبت دا ده چې قیام لیلۃ القدر من الایمان هغه څوک کوي چې چا کې انتهایی زیات اخلاص او الجهاد من الایمان جهاد څوک کوي چا کې چې انتهایی اخلاص. درې مناسبت قیام لیلۃ القدر من الایمان د لیلۃ القدر شپه په عبادت ژوندی څوک ساتي هغه جهاد مع النفس کوي
او اوس الجهاد من الایمان، د کافر سره جهاد دا هم د ایمان حصہ ده. د مخکې باب کې بیان د جهاد مع النفس او اوس بیان د جهاد مع العدو دی، د دشمن سره جهاد کول. نو د دې وجوهاتنا مناسبت د الجهاد من الامام ایمان د قیام و لیلة القدر سره مضبوط، نو ځکه دې پسې وروسته دا باب ذکر. دریم شرح دا باب الجهاد من الایمان، جهاد د جهد نه دی. جهد کوشش کی وای خو لغت کی، لغت کی هر کوشش د دین ته جهاد وای. په اصطلاح د شرع کې جهاد څه ته وای؟ بذل الجهد لاعلاء کلمت الله ما اعداء دین الله، کوشش سرپول د دین د اوچتوالي د پاره د دین د دشمنانو سره په مقابله کې دیته جهاد وای. نو په جهاد اصطلاحي او شرعي کې مقابله د کافر سره ضروری ده. تاسو په خبره پوه شئ. او نور کوشش چې مقابله پکې د دشمن سره نه وي، هغه به لغوي جهاد وي خو شرعي جهاد نه دی. جهاد بیا دوه قسمه ده، یو جهاد اصغر دی او یو جهاد اکبر دی. جهاد اکبر د نفس او شیطان سره دی او جهاد اصغر د کافر سره دی. جهاد اکبر د هغه دشمن سره دی چې هغه په نظر نه راځي، او جهاد اصغر د هغه دشمن سره دی چې هغه په نظر راځي. دریم جهاد اصغر د دشمن قریب سره دی، د عدوی قریب سره، ځکه نفس او شیطان تا ته قریب دی. او جهاد اکبر د عدوی بعید سره دی. او خدای وای تا تقاتل الذین یلونکم من الکفار، کم کافرانو دشمنان چې درته نږدې د هغې سره وجنګېږي. ولیجدوا فیکم غلظه. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه. دویم جهاد اکبر ضروری دی، جهاد اصغر ضروری دی د جهاد اکبر دپاره. جهاد اکبر کې هغه څوک کامیابی حاصلولی شي چې د جهاد اکبر عادي. عامه قاعده خدا ده چې د اصغر نه خلک اکبر ته انتقال کوي، په د جهاد معامله الټه ده، د اکبر نه خلک اصغر ته انتقال کوي. چې چا نفس مضبوطی د شیطان سره په مقابلو کې، نو هغه جهاد کولی شي. او چې څوک د جهاد د نفس او د شیطان تابعداري، نو جهاد اکبر کې کمزوری شي، نو دی جهاد اصغر نشي کولی. تاسو په خدای یقین وکړئ چې همداسې ده. جهاد اصغر څوک کولی شي؟ چې څوک نفس او شیطان سره مقابله کولی شي. چې نفس او شیطان سره مقابله نشي کولی، نو هغه به جهاد اصغر څوک. وفي قال حدثنا هرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرع ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے انتدب الله عز وجل. دا انتدب درې معنی. یو معنی سارع فی الاجر، خدای فوری اجر ورکوي. دویمه معنی د انتدب تکفل، خدای ذمہواری کوي. تکفل الله عز وجل، خدای ذمہواری کوي. تاسو په خبره پوه شئ. او درېمه معنا خدای توفیق ورکړي. دا دویمه معنا دلته مناسبه ده. او مناسبه به ولې نه وي چې بل حدیث کې تشریح راغلی د کتاب الجهاد، الته انتدب الله نه دی، الته تکفل الله دی. کتاب الجهاد دی بخاری شریف کې. نو هغه تایید دی چې دلته د انتدب معنا تکفل دی. نو معنا به داسې شي انتدب الله عز وجل، ذمہواری کوي الله تعالی عز وجل، د عزت والا دی، وجل اوچت دی. لمن د هغه چا ذمہواری کوي خرج فی سبیلی، چې د خدای په لاره کې وځي.
او لا یخرجو الا ایمان او تصدیق برسولی او نی ویسته ده مگر ایمان ویسته پا ما او پا پیغمبرانو تصدیق ویسته دی که اخلاص تا اشاره ده ده نی ویسته مگر چا ویسته ایمان او تصدیق برسولی یعنی دا جهاد چه کئی دا دا وطن دا پارا نی دا مقابله دا قوم دا پارا نی من حیث القوم بلکہ دا چا دا پارا ایمان پا مائی او تصدیق پا پیغمبرانو دا اعلا دا کلمت اللہ دا پارا جہاد دا صدا پارا دا اعلا دا کلمت اللہ تاسو پا خبر بانے پویسے کپے پویسے وطن دا پارا جہاد ندے دا قوم دا پارا دا بل مسلمان قوم سر جنگ کول دا جہاد ندے جہاد دارے چے اعلا دا کلمت اللہ دا پارا دا خودے دا کلمے بول بالاشی دا وطن انہی سما نشری نظام اسلامی حکومت با پی قائمم دا دی نیت دا پاری دا جہاد چی دا پکی نہیں دا جہاد ندے نو دا دے دو سیزن ویستے فما ایمانی و پا پیغمبران تصدیق نو خدای زمواری دا کم خبر کرده دا انتدب اللہ عز و جل ان ارجعو دا مپول دا انتدب دے ان ارجعو چزب دے واپس کوم بما پاغ سنالا چے دے حاصل کی من اجرن و غنیمت یا با اجر یا با غنیمت اجر و غنیمت بروری غنیمت روڑی کجوان دے راغے او ادخلو الجنہ او یا بخدے دے جنت تبوزی کشید نو دو طریقے شوی یا با مرگ واپس رازی او یا با جوند واپس رازی کبا مرگ واپس راغے او ادخلو الجنہ او کبا جوند واپس راغے بمعنال من اجرن او غنیمت دلتا وسی اعتراض دے بمعنال من اجرن او غنیمت یا با اجر حاصل کیو یا غنیمت نو او خود تنویع دا پارا دے سر پارا مانیت الجمع دا پارا جمع مانا دا دوارا نشی کے دے چه ہم اجر روڑی او ہم غنیمت روڑی او حال دارے چه اجر او غنیمت دے دوارو کے خود تناپی نشتا اجر دم روڑی او غنیمت دم روڑی تاسو با جوابو کہ او دا مانیت الخلو دا پارا دے مانیت الجمع دا پارا دے خلو مانا دا چه نا اجر روڑی او نا غنیمت روڑی جمع جائز دا چه ہم دی اجر یا ہم دی غنیمت لکه بے پویسی دین جواب دارے چه او پا مانا دا واو سر دے بمانا لمن اجرن و غنیمتن اجر و غنیمت روڑی لکه تاسو بے پویسی درین جواب دارے چه دا اجر نا کامل اجر مراد دے نو او با بیا پخبل معناش او دا او با دا مانیت الخلو دا مانیت جمع دا پارش یا دا اجر کامل او غنیمت نہ جمع کی یا با اجر کامل روڑی او یا با غنیمت روڑی کہ غنیمت روڑو اجر ورسره دے خو اجر کامل نہ دے اجر کامل بکلی چی بسمده سی راشی غنیمت نئی لکه پی پوئی سی غنیمت کوششو کستر استومانشی میاشتی تیری کیا واپس سمده سی راشی غنیمت هم ورسره نو دتا با اجر ملاو شی خو اجر کامل نو اجر نکا اجر کامل مراد چی نا او بدمانیت الجمع دا پاره نو بیر غنیمت سر اجر کامل نجمع کی او ادخلہ الجنہ یا بخد جنت تبوزی اس دا مجاہدین دا ترغیب دا پارا رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی ولولا ان شق علی امتی او کچھتا نگرانے دل زما امتا ما قعدت خلف سریتن زبا دیوی مجاہدین دیوی لخکر نشاتا نکیناستم آریا وسر بطلم سریہ حقی ڈلی توی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسر نئی او غزو حقی ڈلی دا مجاہدین توی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسر سریہ تسریہ والی وی سریہ دا سورانا دا او دا سر دا سورا ست و شپیت لو تا سبحان اللذی اسرا او سریت دا سریہ زکوی دا بنبی علیہ السلام دا شپی لے گل یا دا دا سر نا دا دا سر راست دا وی
نو سریه ورته ځکه وایي چې دې راز نه به نبي علیه السلام څوک نه خبرول، وایي داسې لاړ شئ چاته حل مه وایه، سریه ورته ځکه وایي. یا سریه د سرور نه، د سرور نه کم مجاهدین به چې نبي علیه السلام لېږل هغه به ډېر خوشحاله و، نو ځکه ورته سریه وایي، سرور نه ده. نبی علیہ السلام ویش غزوات کړي چې په خپله کې شریک شوی دی او 450 سریې دي. د نبی علیہ السلام په ژوند کې 81 جنګونه شوي کافرانو سره، 81 او دا 81 په څو کاله کې شوي دي. د نبی علیہ السلام د مکې زندگی د مدینې څومره وه؟ 14 کاله کې خو هېڅ هم نه وه، 9 کاله کې د نبی علیہ السلام په 9 کاله کې دا دومره چل شوی یا 9.5 کاله کې. نو دا په کال باندې چې دی څومره کېږي؟ تاسو په کال تقسیم کوئ نو بلا ډېر شی پکې کېږي. لکه په امت مې نه ګرانېدی نو د یوې سریې نه به هم شاته نه کېناستم، د هرې سریې سره به تلم. په امت ولې ګرانېږي؟ څه پې ګرانېږي؟ په امت دا ګرانېږي چې زه ځم نو بیا به هر امتي ځي او هر امتي تلو ته به حاجت نه وي، ضرورت به د لږو کسان یو. یا دا دی که زه تلم نو آینده کې چې زما خلفاو د اسلامي حکومتونو بادشاهان راځي هغه به هم بیا ځي نو هغوی باندې به ګرانه وي، نو ځکه زه نه ځم. ولوددتو دا مې خوښه ده ان اقتل فی سبیل الله چې زه ووژل شم د الله لاره کې، ثم احیا بیا ژوندی کړی شم، ثم اقتل بیا شهید شم، ثم احیا بیا ژوندی شم، ثم اقتل بیا ووژل شم. دا مې خوښه. دا نبی علیہ السلام تمنا د شهادت کوي، دا مې خوښه ده چې زه شهید شم. اوس سوال دا دی چې د نبی علیہ السلام ته خو د نبوت درجه حاصله وه او د نبوت درجه خو د شهادت نه ډېره لوړه ده، نو څنګه دی د شهادت د درجې تمنا کوي؟ ولی شهید څه د نبی نه غوره؟ جواب دا دی نه، شهید د نبی نه نه غوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمنا کوي. نو افضل کله د درجې د مفضل تمنا کوي کنه؟ تاسو به دا خبره نه ده. افضل وای کاش کې دا شی ما سره وای چې کوم د مفضل سره د کمزوري سره. لکه حدیث شریف کې به تاسو ته راشي، ترمذی شریف چې مؤذنین دا به په منبرونو د قیامت په ورځ د نور په منبرونو بناسي، یغبطهم النبیون، نبیان به غبطه کوي چې کاش کې دا درجه زمونږ. دا معنا نه ده چې مؤذنین د پیغمبران نه زیات شو، پیغمبران افضل دي خو کله کله افضل هم د مبذول ده. افضل سره یو شی نشته دی، د مبذول سره د افضل ته غوټې درجې خدای ورکړي دي او د مبذول سره شی شته. او د بادشاه سره یو تا سره یو ښایسته چاقو دی، پخوا به د دیر چاقوان ډېر مشهور و، د دیر تا سره د دیر مزېدار چاقو دی او سیوان په خورې او د بادشاه سره نشته. وایي کاش کې ما سره هم دا وی. د دې نه خو دا مطلب نشته چې بادشاه تا نه کمزوری شي. هلکه کله تمنا افضل کوي د درجې د مفضول. سوال دا دی چې نبی علیہ السلام ته بیا دا د شهادت درجه ولې میلاو نه شو؟ جواب دا دی چې بیا به خلکو دا توهم کاوه چې نور شریعت هم راته، خو نبی علیہ السلام ووژل شو نو شریعت دروازه بنده شو، کافرانو بنده کړه. ځکه د خلکو خو دا سوچ دی چې مقتول دی قبل الاجل مړ کېږي، د ده دا مرګ د اجل نه وړاندې. نو که دی پرېښودل شوی نور شریعت به هم راغلی وی، د خلکو به دا سوچ. تاسو په خبره پوه شئ. دویم دا دی بیا به کافرانو د خوشحالۍ اظهار کولی چې مونږ مقصد کې کامیاب شو، مونږ د اسلام رڼا ختمه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې وجې نه کافرو نه دی وژلی. تاسې پرې پوه شئ. البته د شهادت درجه ورته میلاو شوې ده، ځکه ده چې کوم دی هغه زهر ګډه کوي چې ورته ښځې زهر اچولي وو یهودی، نو د ده بیماري آخري د هغې نه وه، نو د شهادت مرتبه ورته رسېدلې ده. مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی، ځکه حدیث کې د جهاد فی سبیل الله بیان دی چې د یوې سریې نه به هم زه نه پاتې کېدم. او باب کې باب الجهاد من الایمان، باب التطوع قیام رمضان من الایمان.
بابن منون دے هذا بابن او تطوع قیام رمضان دا مبتدا دا من الایمان خبر دے او د دې جمله مخکې جمله سره مناسبت دا ده چې دسی بی بابن فیه تطوع قیام رمضان من الایمان دا یو باب دی په دې کې دا بیانېږي چې نفلی قیام د رمضان دا د ایمان حصہ ده تطوع نفلی قیام رمضان نه مراد عام عالمان وی تراویح ته مراد دي تراویح او بعضی وی نه تراویح ته مراد دي او نور قیام سره کوي دا خبره ده روزه کې تشبیه عبادت دا د ایمان حصہ ده دعوه د باب سره او مناسبت مخکې باب سره او شرح د باب او د حدیث دعوه د باب بیان دی وی شعبې کوي د شعبې د ایمان نه چې تطوع د قیام رمضان دی او غرض رد دی په مرجع او متکلمین مناسبت مخکې باب سره دا دی مخکې باب کې الجهاد من الایمان جهاد څوک کوي چې چا کې انتهایی زیات اخلاص نو دې کې د اخلاص یو بل عبادت ذکر کوي چې د شپې خدای ته ودرېدل او عبادت دا څوک کوي چې چا کې زیات اخلاص تطوع تنفل توي او قیام رمضان من الایمان قیام د رمضان یعنی پر رمضان کې د شپې عبادت کول من الایمان د ایمان حصہ ده تاسو په خبره پوه شئ پر رمضان شریف کې د شپې عبادت کول د رمضان شپې ژوندی کول په عبادت د ایمان حصہ ده وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قام رمضان چا چې رمضان میاشت او درولا یعنی ژوندۍ شپه او ساتل په عبادت ایمانا للایمان لاجل الايمان د وجه د ایمان نه واحتسابا او د وجه د طلب د ثواب نه د الفاظ مخکې تیر شوي غفر له ما تقدم من ذنبي د تبوران دي ګناهونه معاف شي نو سوال دار چې وړاندې ګناهونه به ورته څنګه معاف شي دا خو مخکې یو چارمون صحیح طریقې سره وړاندې ګناهونه به ورته نو جواب دار چې صغایر به ورته معاف شي بیا اعتراض دی چې ګڼ اعمال دي چې په هغې د مغفرت وعده راغلی ده چې دا وکړي ګناه به ورته معاف شي چې دا وکړي نو چې یو ځل معاف شو نو بیا خو تحصیل د حاصل دی که نو جواب دا چې یو ځل معاف شي او بیا دا معافي چې ده دا کې رفع د درجاتو راځي دا دویم عبادت د بیا د رفع د درجاتو دریم د رفع د درجاتو لپاره دته به دا وړاندې ګناهونه معاف شي مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی بابن صوم رمضان احتسابا من الایمان روزه پر رمضان شریف کې د ثواب د پاره د ایمان نه د ایمان شعبه ده دا یو شعبه ده د شعبو د ایمان دعوه د باب بیان دی وی شعبې کوي د شعبو د ایمان نه د ایمان یو شعبه بیانای چې هغه د رمضان شریف روزه ده او غرض رد دی په مرجع او متکلمینو چې ایمان ذو شعب نه کوي ایمان ذو شعب دی او هر ذو شعب مرکبی او هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص تاسو په خبره باندې پوه شئ مخکې سره مناسبت سره مخکې هم د رمضان مسله و خود قیام رمضان او اوس بیان د صيام رمضان دی او د قیام رمضان او د صيام رمضان په منځ کې مناسبت واضح شرح د باب صوم رمضان من الایمان روزه د رمضان د ایمان حصہ ده د ملمه سوی ده اوس دفتر ته بوزه صوم رمضان من الایمان اوس یو اعتراض پتا سو کیږي
هغه اعتراض دا ده چې تطوع قیام رمضان دا نفلی عبادت ده او صوم رمضان احتسابا من الایمان دا فرضی عبادت ده. صیام دا فرضی عبادت ده. نو مناسب دا و چې فرضی عبادت د نفلی عبادت نه مخکې ذکر کړی وی. تاسو په خبره پوه شئ چې نفلی عبادت فرضی مخکې ذکر کړی وی د نفلی نه، ځکه نفلی عبادت خو مکملات د فرایض دي. نفلی عبادت خو څه دي؟ مکملات دي، او مکمل د شیخ مؤخری د شی نه وروسته د شی نه ذکر کیږي. نو هغه باب چې کم باب کې بیان د څه دی؟ د نفلی عبادت دی. نو په کار دار چې هغه وروسته ذکر کړی وی د هغه څه نه چې هغه مخکې فرایض مخکې ذکر کړي. تاسو په خبره پوه شئ. تاسو به څو جوابونه وکړئ. یو خدا دی چې قیام رمضان دا د شپې عبادت دی او صیام رمضان دا د ورځې عبادت دی، او د شپه مقدمه ده د ورځې نه، د شپې عبادت هم مقدم که د ورځې د عبادت. دا یو. دویم جواب به وکړئ چې کله د رمضان شریف میاشت راشي او میاشت ښکاره شي، نو د رمضان شریف په عباداتو کې شروع د کم ځای نه کېږي؟ د قیام رمضان. نن خلک تراویح کوي او سبا له روژه نیسي، نو ځکه یې مقدم کړه چې په وجود خارجي کې قیام رمضان د صوم رمضان نه مقدم، په وجود ذکري کې مقدم کړه چې د ذکر موافقت د چا سره راشي؟ وجود خارجي سره راشي. دریم جواب به وکړئ چې قیام رمضان په صوم رمضان باندې ځکه مقدم کړه چې دا نفلی عبادت ده، او نفلی عبادت ته څوک توجه نه کوي، د اهمیت د وجې نه مقدم کړه چې ظهور ونشي، خلک ورته متوجه شي، خلک ورته څه وکړي؟ توجه وکړي. د دې وجې نه مقدم. څلورم جواب به وکړئ چې قیام رمضان دا پهلی عبادت ده د کولو والا، او صوم ترکی ده، ترک روزه امساک د مفطرات ثلاثه و نه مفطرات ثلاثه پرېښودل. قیام رمضان کې څه دي؟ پیل ده، او په دغه کې او په صوم رمضان کې ترک ده، او پیل وجود ده، او ترک عدم ده، وجود اشرف ده د عدم نه، او اشرف حق بالتقدیم نو ځکه دا مقدم. په پوه شئ کې به پوه نشئ. دلته صوم رمضان اضافت د صوم رمضان ته د اضافتی پیوی ده، پی پکې مقدر ده. بابن صومن پی رمضان احتسابا من روزه پر رمضان کې د ثواب د پاره د ایمان حصہ ده. صومن پی رمضان، صوم رمضان معنا صومن پی رمضان. بیا به اعتراض وارد شي، احتسابا ویل او ایمانا و نه ویل. اکثر ځایونه کې خو ایمانا نه می کنه. صوم رمضان ایمانا و احتسابا من الایمان، صرف د ثواب د پاره ویل. دا و نه ویل چې د ایمان د وجه نه څوک روزه ونیسي. اخلاص خو به دې کې کړه، اکتفا په احتسابا ولې وکړه، ایمانا نه و نه ویل. تاسو به جواب کې چې ایمانا ملزم ده او احتسابا لازم ده. ثواب څوک غواړي چې چا کې ایمانی؟ نو په یو لازم اکتفا وکړه د ذکر د ملزم نه، هغه ور سره مراد ده. وبي قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من صام رمضان ایمانا و احتسابا
حدیث کې ګوره ایمان نه مشته احتساب. چا چې روزه د رمضان اونې ولې د ایمان د وجنه د جهت د ایمان نه او د جهت د طلب د ثواب نه، نو ایمان نه احتسابا به د سام د نسبت نه تمیش او یا با مپولوشي، نو بیا به داسې شي من صام رمضان للایمان للاحتساب، چا چې رمضان روزه ونیوله د ایمان د وجې نه او د احتساب د وجې نه. یا مفعول مطلق ده من صام رمضان صوم ایمان و صوم احتساب، چا چې روزه د رمضان ونیوله روزه د ایمان او روزه د احتساب، غفر له ما تقدم من ذنبه، وړاندې ګناهونه به دته معاف شي. نو مخکې کوم ویل شو غفر له ما تقدم من ذنبه، دلته هم وایي غفر له ما تقدم من ذنبه. دا من ذنبه دا بیان دی د ما تقدم د معنا. ما درته جواب وکړه که نه چې تکرار د مغفرت راغلی دی، نو اول مغفرت سره معاصي ختم شي او بل سره رفع د درجاتو کېږي. وایه ورپسې باب الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه. وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاق الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الثلجه. د دې باب دعوه صدا مناسبت مخکې باب سره سره او شرح د باب او د حدیث شریف. دعوه د باب بیان د ترکیب د ایمان کوي چې ایمان مرکب دی. دا د کم ځای نه بیانوي. بابن الدین یسر، دین آسانه دی. او د ده په نزد دین، ایمان، اسلام، دین، ایمان، اسلام دا ټول یو دی. نو دین یسر دی او یسر په عقیده کې نه په اعمالو کې. نو دین ته یسر وویلې، نو یسر په اعتبار د اعمالو سره راځي. څه سره؟ یعنی اعمال د دین آسانه دي. نو دین کې آسانی د څه د وجه نه رااله او آسانی د داخل شي د وجه نه راځي. نو اعمال پکې داخل شو، نو مرکب شو، او هر مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. متکلمین جواب کولی شي چې دلته ترکیب د دین ثابت شو، جګړه په ترکیب د ایمان کې ده او دین کې خو څه اختلاف نشته. قال النبي صلی الله علیه و مناسبت مخکې باب سره سره مخکې باب شاقه عبادات ذکر شو چې الجهاد من الایمان او تطوع قیام رمضان او صوم رمضان، دا شاقه عبادات د دین رسته وسوي. الدین یسر، مجموعی طور دین آسانه دی. تاسو به وایئ چې دا عبادتونه ګران دي، خو دی وایي الدین یسر. ولې؟ ځکه چې نور قومونو اقوام سابقه او عبادت ته وګورئ نو زمونږ د عبادتونه ډېر اسانه دي. تاسو مه خفه کېږئ، دین یسر، دین اسانه دی، نور دینونه ګران. قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دي احب الدین الی الله، محبوب دین خدای ته حنیفیه دی. حنیفیه منسوب الی الملت الحنیفیه، ملت حنیفی ته چې کوم منسوب دی د ابراهیم علیه السلام ملت ته. او زمانگ دین ملت بعثت بالملت الحنیفیت السمحة السهلة البیضاء. نبی علیہ السلام سے پر ملت حنیفی آسان بانے را لے گل شنچ آسانی دا پر. وان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، نبی علیہ السلام تخدے ہوئی دا ملت ابراہیمی چھ مائل دا باطل حق دا دے تابیداریو کا. السمحة السهلة چھ آسان دے، دا نبی علیہ اللہ تا دیر محبوب دے. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر، یقینا دین آسان دے.
او اسانی پکې په اعتبار د اعمال سره ده. دین ته یسر ویل شو، صحیح ده. نو دا یسر په اعتبار د اعمال معلومه شو چې اعمال پکې داخل دي. ولن یشاد الدین احد، ولن یشاد الدین احد، زور ازمائی نه کوي د دین سره هیڅوک الا غلبه، مگر دین په د غالب کیږي. د دین سره څوک زور ازمائی نه کوي مگر دین په غالب شي. الکه تاسو په پوه شئ، دین سره څوک زور، یعنی مطلب آسان پریږدي او ګران را واخلي چې زه ګران عبادتونه کوم. د دین سره زور ازمائی کوي، دین په غالب شي. ګران کارونه خدای نشي کولی. نو بیا په آسان او ګران دواړه ته پاتې شي، ځکه من طلب الکل پاتل کل کما. او زور ولن یشاد معنا به داسې کوي زور ازمائی نه کوي د دین سره. احدن به فاعل د لن یشاد شي او دین به منصوب شي، او که دین مرفوع شي نو زور ازمائی نه کوي دین د اچا سره، بیا به احدن مفعول شي او دین به فاعل شي. الا غلبه، مگر دین په غالب کیږي. فسددو، تاسو سداد برابرواله وغواړئ، اعتدال طلب کوي. فسددو معنا اطلب الصواب، طلب د اعتدال د میانه رویو کوي. وقاربو، او نږدې شي دین ته. او وبشرو، یو بل ته زیری ورکوي. خبره ګرانوي ما زیری ورکوي چې که تاسو دا کار وکړه دومره ثواب به درته میلاوي شي. بشارتونه خلکو ته ورکوي، خلک د دین نه لرې کوي. ما واستعینوا بالغدوة والروحة، او طلب وغواړئ، طلب د مدد وکړئ بالغدوة والروحة، په سبا او بیګا. د الله په لاره کې سبا او بیګا لاړ شئ، او یا سبا او بیګا په عبادت مصروفه کړئ. وشیء من الدلجة، او سلګه حصہ من الدلجة، د شپې نه، د شپې سلګه حصہ په عبادت باندې مصروفه کړئ. نو مطلب دا دی چې دین تاسو نه دا نه غواړي چې ټول 24 غنټې تاسو په عبادتو مصروف شئ. بس لږه حصہ د ورځې د اولې، لږه حصہ د ورځې د اخرې، لږه حصہ د شپې، بس دا په دین مصروفه کوي. بس تاسو د دین عبادت پوره کیږي. نو دین او یسر. الکه په پوښي درود شریف اللهم صل علی وسلم.